خوشبخت نیکبخت سړی دی چې الله جل شانه د قرآن طالب علم کی عالم کی یہ د دې سره د محبت کول والا جوړ کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وصیت ته اول دا یو خبره کومه چې دا ما مخکې دا کوم آیات او حدیث وي دا مې صرف دې د پاره وي چې ګورې موږ ډېر خوش قسمت یو الله رب العزت زمونږ واسطه علم سره ساتلی ده علماء سره ساتلی ده موږ په خپل قسمت باندې اونازیږو موږ له خپل قسمت باندې نازیدل پکار دي ځکه چې الله موږ سره د خپل فضل یو حد او انتها کړی ده یو غټ کرم یې کړی دی په دې مقابله کې دنیا والا د طالب علم د خپل خور د نشي رسېدي علامه احمد علی لاهوری رحمت الله علیه فرمایي وی کو چې دنیا والا ته دا پته ولګي چې د دې طالب علم څه مقام دی وی د خپې پسې چې دا کمی خورې لګېدلې کنه د طالب علم د خپې پسې چې دا کمی خورې لګېدلې دي وی دا خورې برالي وی په خپل سترګو کې به اچي وی دا خورې برالي په خپل خورونو یقینا درته وایم چې الله چرته دروغ نه دی ویلو نه وای او نه نبی رسول الله ویل دي صرف دومره ده لک صبر وکې د دوکې د سترګې پټې شي حقيقي سترګې کولو شي تاسو ته به د طالب علم مقام پته ولګي د عالم د مقام پته به درته ولګي تاسو ته به د علم د مقام پته ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته وصیت پرې کړی کن عالما یا عالم شه خپل عالم شه علم وکا یا طالب علم شه او متعلما او محبا یا دې سره محبت کوونکی جوړ شه عالم شه طالب علم شه یا عالمانو سره محبت کوونکی جوړ شه د نبی رسول الله وصیت دی مسلمان ته فلا تكن خامسا فتهلك والخامس الذي تبغض العلم واهله او پنځم مو جوړېږي یو حدیث کې سلورم مو جوړېږي پنځم مو جوړېږي یو حدیث کې سلورم مو جوړېږي د کوم کې چې پنځم د دې کې واپسې محبن پسې دي او خادمن یا عالم شه یا طالب علم شه یا دوی سره مینه کوونکی جوړ شه یا د دې خادم جوړ شه او پنځم مو جوړېږي نبی علیہ السلام فرمایي ورکو پنځم جوړ شو هلاک بشي هلاکت کې بیا شک نشتا او خپل وی الخامسه پنځم هغه دی الذي يبغض الاهل او الذي يبغض العلم واهله چې علم سره او د علم والا سره بغض ساتي د کم کس کې چې د علماء د زړه کم کس په زړه کې چې د علماء بغضي هغه خر وزن شي لیدي بلکې یو حدیث کې مبارک کې راځي د چا په زړه کې چې د علماء قدر نه اخر کې به یو زمانہ راشي د خلکو د زړونو به د علماء قدر ختم شي چې کله د علماء قدر ختم شي الله به په عجیب عجیب عذابونو کې گیر کی د هغه عذابونو نه یو دا چې د روزې نه به برکت لاړ شي تنخواه کې به برکت نه مال کې به برکت نه د پټی نه چې کومه وصولی راځي په کور ته ای کې به برکت نه پښته لکونو تنخواه کې بخاری لاس ناستي او قرضو کې وګیری چې کله تاسو علماء سره بغض شروع کې یو بل و پسې دا فرمایلی دي او دقه کس چې په زړه کې د علماء بغض او په دنیا کې د علماء د بغض نه توبه ونه کی نو په دنیا نه په داسې حالت کې چې ایمان نه بخالي یعنی کافر بس څومره منځونه چې کړی دي څومره تلاوتونه کړی دي هغه به ضایع شي کافر به د دنیا نزي ای وجه څه د وجه اخر دا څه سخت ګناه ده چې الله پیدا انسان دومره تباہ کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پنځم مو جوړېږي هلاک بشي اخر دا څه وجه ده دې کې څه چل دی چل پکې دا دی چې دا عالم چې دی دا نائب د نبی دی دا عالم چې دی کله چې دی په خپل علم عمل کوي هغه عالم یادوم کوم چې با عمل عالمي تقوا ده هغه د نبی خلیفہ د نبی قائم مقام دی ان العلماء ورثه الانبياء علماء او انبياء وارثان دي علماء د انبياء وارثان دي وانما ورثوا العلم علماء چې دي اغي میراث کې صرف علم پری دي لم يورثوا دينارا ودرهما دینار او درهم پیسې روپے انبیا چاته نه پری دي اغي پری دي څه پری دي علم پری دي دا کوم چې طالبان دي دا د انبیا وارثان دي دا کوم چې عالمان دي دا د انبیا وارثان دي هغه کو زنانه دي کو نارینه دي اكو زنانه دي کو نارینه دي دا د انبیا وارثان دي
یو ځل ابو هريره رضی الله عنه بازار کې تیرېدو او پچغه وی خلکو وی مسجد کې د نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي ډیر خلکو خپل دکانونه کاروبارونه پرې خود مسجد ترال ابو هريره ته وی چې الته اسمال حال نه تقسیمېدو وته تاسو مسجد کې سولېدل موږ د علم حلقې ولیدي وی دغه رسول الله میراث دی دغه د نبی علیہ السلام میراث دی دا طالب علم چې دی کنه دا خو یا زما زوی دی یا ستا زوی دی یا زما ور دی یا ستا ور دی یا زما لور دی یا ستا لور ده خو په حقیقت کې دا د نبی وارث ده دا زما ستاره ډیر اوچته ده دته یو نسبت ملو شوی دی خو بس د دوکې د سترګې پټې شي لږ انتظار پکار دی د دوکې سترګې پټې شي پته به ولګي چې دوی څومره وګټله هغه خلکو سو غټل چې مال او دولت پسې جندونه لګولیو هغه خلکو سو غټل چې خپل بچي مال پسې لیونی کړیو او هغه خلکو سو غټل چې خپل بچي دین ته وقف کړیو فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار وی ان قریب دا چې دوړه کینی پته بولګي چې څوک په هر سور دی څوک په اسور دی پته بولګي چې په دې مدرسو کې د پلار او مور نه جدایي او دا یخنه او بیماره او تکلیفونه او د مند به د قشان د شپې به خوبونه نه ورتللو جړاګانې او د پلار ځان سره گزاره کول او د زلمی بچي زلمی لونه مور په برچخانه کار پزان لکې انګن پزان ل جارو کوي وړو پزان لغږي تنور پزان ل پورې کوي لونه سبق تکینولي پلار زوی د غټي شي او مدرسې کې کینولي وی ان قریب د چې دوړه کینی پته بولږي چې د څومره غټه وکړه اوس پته نه لګي وی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وی تحقیق تاسو اوس په دوکه کې پراته پسترګم پردی دي ان قریب د نظر بدل الله و عزتیس کم تیز نظر به کله تیزیږي کله چې در باندې تبه ولګي په قبر د خزي ولګي ورسد نو واپس شي د قټیم بد نظر تیز شي دا کوم نظر دی دا دوکه ده دا اوس چې دا کوم نظر دی دا دوکه سراسر حقیقت کې به نظر ستا هغه ټیم لګي قران آیات دی هغه ټیم باندې نظر کار شروع کی هغه ټیم به ته پته ولګي چې پلان کې خپل زوی کینولیو عالم کو هغه ټول عمر د پیسو نه صبر کولټه په زوی پیسې لګولې زلمی زوی خو تعالی ګټي وروړي کړه او تر لګي شي په زلمی زوی ته لګي په غلور ته لګي اوغه علم زده کوي د دې یوي روپۍ حساب الله درکړي الله وتعالى حساب درکړي دا قرضه بدل الله خلاصي حدیث مبارک دی فتاوی رحیمیه کې دی درۃ الناسحین کې دی وی کم کس چې په طالب علم باندې هغه زوی دی رور دی پردی دی خو په طالب علم باندې یو درهم لګاو حدیث چې دا کوم وخت نبی رسول الله بیانو هغه د روپو زمانه نه و د درهم زمانه و یو درهم یې لګاو نو وی د په یو درهم باندې د احد د غر برابر د صدقې اجر به ته ملاوي نور کارونو کې سړی صدقه کوي کنه نور کارونو کې نو د دین لاره کې صدقه کوي هغه صدقه چې د احد د غر برابر سونه ته خرج کی او په طالب علم ته یو روپے ولګي دا یو روپے چې ته په طالب ولګي دغه روپے د احد د غر برابر سونه د الله لار کې د خرج کولو برابر ده تاسو اجر دی او د احد غر د پدم ده ولې د احد غر یادو بلې ولې نه یادو احد غر 12 کیلومتر فاصله کې دي څومره کې 12 کیلومتر کې دا چې دا ټول دنیا راځه مشینو زم چې دومره سونه بد الله لار کې نه لګي او د طالب علم باندې په یو درهم باندې دومره اجر دومره مقام دی بل عجیب وره ډیر عجیب حدیث دی ښا طالب علم سړی کې نه کنه نو دا اکثر د زموږ د طالب علمان چی نو دا ګورې دغه وخت کې پلار کې نه چې اکثر د غټي وټه ته جوړ شي وسو کې خوش قسمتي د مشمولي نه کینی نو ظاهره کې خدا راضي چې د خپل به اوس پیسو کې گزاره کوي جون به پتنګيږي ولی چې د غټي وټه زوی سبق تکینولې دي کنه عقل خدا وای کنه په ظاهره خدا ښکاری خو نبی له سلام حدیث وره نبی له سلام له یو ترکان راغی دا غرور به هر وخت نبی له سلام سره ناس ته حدیثونه بیس د کولم بیس د کو دا ترکان راغی نبی له سلام ته شکایت وکړو حدیث الفاظ دي شکل محترف اخاهو دې ترکان دې هنرمن سړی د خپل رور شکایت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکړو اې دا الله حبیبا دا ځوان جان سړی دی او دلته پتا سره ناس دي جمعات کې ټک د دنیا کار نه کوي زګټم او دې تیار لرازي خوري دته لګ نصيحت وکا لګې پیکا
نبی علیہ السلام ورته وی جواب د نبی علیہ السلام وره نبی علیہ السلام ورته فرمایل لعلک ترزق به دا تا د چې ملاویږي دا د برکت دی کله دې زما مجلس نه پاسه وا ته نقش بیا د رزق وګټه د ته قیامت پورې د ټول طالبانو د فرمایلی دي لعلک ترزق به تم د مخه خوري زوی د طالب علم کو پاغه دی اوله ګولي داغه خرچي برداشت کړي اغه د برکت د خپل خرچه کې خپل برکت صفای نه پکور کې به برکت نه تا طالب علم کوي یا د طالب علم کړلور تا رب سره کنټیک جوړ کو درابطي لار دې پیدا کړه هغه رب سره رابطه کوي رب زما پلان ته پلان کې مشکل دی مور د پلان کې مسله ده رور د پلان کې مسله ده کور کې پلان کې بیماری ده رب دار له ختمه کی ستا دا ډایرک درخواست رب تک دی دا تداسي کارنامه وکړه ما تاسو دا حدیث وی چې نبی رسول الله موږ ته وصیت پرې کړی عالم شه یا طالب علم شه یا دې سره مینه کوونکی شه یا خادم شه پنځم مو جوړېږي ګینه هلاک بشي دې سره بغض مکوا ګینه هلاک بشي د دې بسمونه کی او دا وبا تر روانه ده قیامت نه خو کې لري دي علماء سره بغض شي د دین د علم نه به بیزاری شي دنیاوی تعلیم ته توجه شي د قران علوم به ختم شي تر دې پوري چې د قران لفظونه بوچت شي د قران به یو ټکی پاتې نشي حذیفه رضی الله عنه فرمایي ما ته سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې حذیفه داسې وخت براشي چې قران بوچت شي د قران تعلیم بوچت شي دې پوري چې صرف مشران به خلق اني چې مشران بلا اله الا الله وي نور به پس نه پیږي دا کشران به تاسو کوي چې بابا جان دا تاسو سوای اغي ورته وي چې دا موږ د خپل مشرانو نه یو کلمه ورېدلې دا وایي بس نور بني خبر چې دا د اسلام اصل کلمه ده بنیادی کلمه ده اوله کلمه ده وزنی کلمه ده دې بني خبر صرف به وي بس ما د مشرانو نه ورېدلې ده دا روایت چې حذیفه رضی الله عنه بیان کړ دا اغي ساغر ظفر ابن سلا غالبا هغه وي ما د حذیفه رضی الله عنه تاسو کو چې حضرت د قټیم صرف د ټکی دا یو سوټی کې بدوی له سفیده ورکی نه به منزي نه به دسی نه به روجي نه به جهادي نه به تبلیغي نه به حفظ وی نه به مدرسې اخر دی له بدا یو سوټی کې سفیده ورکی وی غره انا مخواړه پدرین زله راته وی چې د قټکی به دغه مشران د دوزخ نه خلاص کی صرف د لا اله الا الله ویل موته خلاډین حالاتو کیو موته خلاډین حالاتو کیو خو اسی ویراتل روان دي داسې حالات چې نور تعلیمونو ته توجه شي دینی تعلیم نه توجه کټ شي زمون په معاشره کې په علاقه کې طلبه 5% هم نه پسوف کې 95% یا چرته مصری سره ناشتي یا زمینداری کوي یا سکول کالج وای څه دنیاوی کار کوي هغه عبس نه دی خو د طالب علم د خپل خوره تم درس داغه د الله په نس مقام نشته د الله په نس مقام د طالب علم دی حدیث مبارک کړي من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجه واحده چاله مرګ راغی په داسې حالت کې راغی چې هغه علم حاصلې طالب علم دی او دې مړ شو وی د قیامت پر ورځ بدته د محشر میدان کې یو تخت لګیدلی قیامت ورځ خو به تاسو ورېدلی وی د ازمکه به د تانبی شي د اوسپنې بشي نور به یو نیزه شي او داسې بسري لکه د لوار چې بټې کې د تبر کوداله کې د وسره کې او هر کس به خپل خلو کې ډوبي د چا به خولي پورې راغلي د چا به سر پورې راغلي او مولانا زرحمان صاحب دامت برکات الله علی فرمایل خلق بس داسي ګناګار بداسي چې الټه به ګرځي یعنی سر به الله لاندې کړي خپې به برکړي د محشر میدان کې په سر به ګرځي وی صحابي ته پوښتنه کوي چې الله حبيب په سر به څنګه ګرځي وی کوم رب چې خپل د ګرځېدو طاقت پر کړی دی اقرب سر لم د ګرځېدو طاقت ور کول شي او یو حدیث کې دی پوری دی چې د بازو بد مخ د زمکه په سراخ کې لیکيږي غنی ورته خوړی شي دا غنی به دا وخی راخ کی او د محشر میدان ترازی خورونو یو توجه سره وره دقه ټیم به طالب علم تھا
یو تخت لګیدلی یو کرسی به لګیدلی او هغه به مکمل انبیاء سره په سب کې برابري څنګه زموږ د علماء کرام ناستي کنه داسې به انبیاء میدان محشر کې ناستي انبیاء سره به د تخت بالکل خواته فرق به صرف دی چې د په کرسی به د نبوت مهر نه بس تمره لوی درجه ده د الله په نظر د الله په نظر دومره اوچته درجه ده نو زما په نظر دی یادنی سو دنیادار په نظر دی یادنی سبه حیثیت د جرنلی سبه حیثیت د کرنلی سبه حیثیت د ډاکټري یقینا دا ته دا کوم پلانانو چې خپل بچی دی ته چولې دي چې د ډاکټر کم د انجینیر کم د جنرال منیجر کم او سره وته دین نه خولي یو خدای کو دینه مسره خو بیا خبره هاته دغه بچی به د قیامت پرز د پلان غریوان تلاسه چولې د قیامت پرز د محشر میدان کې به د پلان غریوان تلاسه چولې چې بابا دې دا ظلم در سره ولې کړی دی پلان کې مر څه خپل زوی علم کو پلان کې خپل زوی طالب علم کو مزبم دي کوم چې نن زمان دا مسیوي دا به بځای نه زی خدای دې ګټه پټه اوډیره ده پټه ده اوډیره زیاته ده او پټه داسې د زما په خله پټه نه د الله ارشادات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودات چې دا پټه ګټه ده اوډیره به انتها ده اوډیره زیاته ده ډیره به انتها ده حدیث کې راځي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه دغه توجه کوي جی من سلك طريقا يلتمس فيه علما علی رضی الله عنه روایت ته چې سرور کائنات صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په داسې لار روان شو یعنی د علم د طلب کولو په لار روان شو د طالب علم میدان کې چاغ پکې خودا د جنت په لار پکې خودا دا لار سیده جنت ته تللی علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام نه نقل کړی من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه تتبع الله د جنت لار اسانه وان الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائک د رحمت طالب علم خو تخپل وزر غړی موت تر طالب علم قدر نه دی معلوم فرشتو ته معلوم دی موت خو وای بجلیګر مو خبره چړنی وړي نه دا خو تا رب نه دی تاسو کا چې داغه پنځ دي سړي وی دی فرشتي د طالب علم ته وزر غړی د رحمت فرشتي او فرشتي سره غړی علماء لیکي دی له غړی چې مونږه خیر حاصل کو برکت حاصل کو رحمت حاصل کو ددنه د طالب نه حاصل کو فرشتي لا تزع اجنحتها رضا لطالب العلم وان الطالب العلم يستغفر له من في السماء والارض حتى الحيتان في الماء د دې طالب علم ته پس ټول علم دعاګانې کوي څومره زناور او مخلوقات یو روایت کې راځي لزرنا یو روایت کې تل لزرا او کعب احبار رحمت الله علیه فرمای لا يحصى عددهم دا الله د مخلوقات تعداد د زرګونو کې نه دی چاته معلوم نه دی دا ټول مخلوقات طالب علم ته دعا کوي او تر دې پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حتى الحيتان في الماء او بو کې ورته کبانم دعاګانې کوي چې دا کوم طالب علم او موته کو نه کو او بو کې ورته کبانم دعاګانې کوي ولی ورته کوي چې کله طالب علم زده کوي د دې علم د برکت به دې رستو معاشره او خلق سوي کله چې د خلقو اعمال صحیح د انسانانو اعمال صحیح نو د هغه صحیح اعمال او د برکت حالات صحیح سمندر کې طوفانونه ناراضي سمندر او په ځنګلاتو کې بارانونه او پزماکه کې زلزلې او مصیبتونه ناراضي نو د ثروت امني د ثروت سي امن زمونږ د ګناه د لاسه باران باندې په دې دشتو بیاوارونو کې به ثروت څومره تکلیف څومره بیمارو کې وي څومره لوګي کې وي دا ټول انسان اعمال سره خو چې طالب علم موجود په دنیا کې نو دا ټول شي نه هغه طالب علم ته دعاګانې کوي د رحمت دعاګانې ورته کوي حتى الحيتان في الماء تر دې پورې چې کبانه ورته کوي وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وګوره دا فضیلتونه د زنانو طالباتو د پاره دي د نارینو د پاره دي وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب یو حدیث کې دي كفضلي على ادناكم وی د عالم فضیلت د عابد په مقابله کې داسې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه زما فضیلت چې تاسو کې په یو ادنا کس باندې دي او یو روایت کې راځي لکه د سپوږمۍ فضیلت چې په ستورو دی د سپوږمۍ مقابله کې د ستوري سي حیثیت
د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې د ادنا صحابي څه حیثیت د نبی مقابله کې خو نبیان هم نشي ټینګېدی زموږ نبی مقابله وی حاجی عبدالوهاب صاحب یو ځل بیان کې فرمایل وی کو دا ټول انبیاء 1,40,000 کم و بیش انبیاء دا انبیاء ټول راټول کا تدې درجه یو چابلی کې کا د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم درجه بل چابلی کې کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه به بیا هم درنه بیا مو چته او هغه نبی فرمایي وی عالم داسې دي تاسو کې لکه زما مقابله کې چې تاسو کې ودنا کس بل نبی رسول الله الفاظ دي دا له روایت دي یو روایت کې دي ک فضلی علی ادناکم لکه تاسو کې یو کمزور کس یو کې دي لکه سپوږمۍ پستور باندې او بل یو حدیث کې دي وی د عالم خوب د عابد د عبادت نه بهتر دی دا نه دي چې برابر دی وی بهتر دی ما ته توجه ده کنه ګوره ښا دا مونږه یو عالم نه تاسو کو هغه بیا بیان کی چې هغه بیا حواله راکړه چې فلان کی عالم د فلان کی نه تاسو کړو هغه دا جواب ورکړو او جواب د تصرف ویم چې د عالم د خوب د عابد د عبادت نه ول بهتر دی خوب خود کېدل دی کې خونه عبادت ته نه سجده نه رکوع نه تلاوت ته نه مسله حل کول دي اسم نه دي وی هغه جواب راکړ چې مثلا ته کور ته ترکان په دیاړې راولې ترکان ته وای زما 1500 روپے دیاړي ده ته وې صحیح ده اوس هغه تا کور کې کار کوي د کې اره ته ضرورت شي اره تیر کوي سوان راوالي څه کوي خپل اره تیر کوي اره خپل ده کنه یا خپل رنده تیر کوي نو دغه ته ټیم کټکې کو نه دا اره چې تیر کوي یا دا رنده تیر کوي د دې ته ټیم کټکې او اینه څه د سره ټیم کټ کم پاګه خو زما کار کوي پاګه رنده خو زما کار کوي ویزه د څنګه ټیم کټ کم وی دی عالم چې دی وی دی په دې خوب باندې خپل مازغه خپل جسم په سکون کوي د الله کار د پاره نو د الله د دې خوب هم ثواب لیکي روایتو کې راځي عالم سره چادرونه روټه خوړدونه کیناست وسره یا وسره دو قدم لاړ دا حاجی عبدالوهاب صاحب په منبر باندې فرمایلی او نشر الطي في طلب العلم د امام غزالی کتاب دی اغي کیم دی وی دی کست الله دو جنت ورکي د یوې نوړې په بدله کې نو د دوه نوړو په بدله کې سلور جنت د دوه قدم مطلوب په بدله کې سلور جنت بل یو حدیث کې دی من زار عالما فقد زارني چا چې د عالم زیارت کو نبی له سلام فرمایي د زما زیارت کو ومن صافح عالما فقد صافحني چا چې د عالم سره مصافحه وکړه نبی له سلام فرمایي د ما سره مصافحه وکړه ومن جلس في مجلس العالم فقد جلس في مجلسي کم کس چې د عالم په مجلس کې کېناس نبی رسول الله فرمایي د زما مجلس کې کېناس او کم چې دنیا کې نبی رسول الله فرمایي زما مجلس کې کېناس آخرت کې هم دې ما سره مبارک هم سره عمره خوش قسمت ای او خوش قسمت یو د الله رب باندې فضل له ما تاسو ته شروع کې خبره ختم کړه چې سونا چاندي کروڑونه يربونه دا د الله دومره خاص انعام نه دی څومره چې علم دی هغه الله کافر لم ور کوي فرعون له ټول نه زیات ور کړو ابو جهل له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پزیر سي زیات ور کړو شداد له ور کړو قارون له ور کړو خو موسی له نو ور کړو عیسی علیه السلام سره ویو اسا او یو بو سره کنډول ویو شپون کې ولید چې پلاس یو بس کلی کنډول پر خو د چې مړه دا خو د دین ضرورت نشته اصل مقصد اصل کامیابی دا دین کې دا او دین دا الله جل شانه علم سره تړل دي علماء سره تړل دي کوم کس اهل علم سره محبت کوي الله جل شانه د هلاکت نه بچ کوي لکه څنګه تاسو ته حدیث کې وی چې نبی رسول الله فرمایي لا تكن خامسا فتهلك او دې پس اليواقيت والجواهر کې یو خبر را یاد شو علامه عبدالوهاب شعرانی رحمت الله علیه لیکل دا اليواقيت والجواهر کې اول آیات لیکلي دي ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه آیات تاسو دا خوښوي چې د خپل مړ ورور غوښه خوري ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا غیبت پسې لیکل دا غیبت پسې الله فرمایي دا عام مسلمان چې د بل مسلمان غیبت کوي دا سیده لکه د مړ دا بل رور مړ دی دا مړ غوښه خوري د مړ غوښه خو څوک نه خوري کنه چې مړ شي بیا ورته خلک مردار وي او اصل د انسان غوښه څوک نه خوري زړی خور نه بغیر او بیا چې مړ شي مردار
خا او وی دی آیات کې الواقیت والجواهر کې لیکلي لحوم العلماء مسموم د علماء غوخي زخريله دي د علماء غوخي زخريله دي څه مطلب د علماء غوخي زخريله دي مطلب دا چې کوته د عالم غیبت کې خو د عام مسلمان غیبت کې کنه نو د مړ روح غوخه خوري خو بغیر د زخره خوري صرف دا چې د مړ غوخه خوري نو عموم خبره نه ده بد خبر د ګناه د ارث خو کو د عالم غوخه د عالم غیبت کې نو ته زخريله غوخه خوري کو د عالم غیبت کې زخريله غوخه خوري او زخريله غوخه چې دی خوړه مردارې کې بداسې نه پاتې کېږي هلاکېږي با ځکه نبی رسول الله تخپل امت ډیر ګرانو کنه ډیر ورته ګرانو د مې د محبت بسی د نبی رسول الله د محبت په مقابله کې چام چاله دومره نه دي جوړلې او چاله دومره نه دي غوښتي سمره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت لا غوښتي هغه ته موږ ګرانو نو هغه داسې خبرې موږ تفریخ دي چې موږ د هلاکت نه بچو نبی علیہ السلام وصیت ته ولا تکن خامسا فتهلك پنځم جوړېږي کې هلاک بشي نو مو سره بغض مساته کې هلاک بشي دا باغس او درجات الله ورکړي دي څومره سړی ورجختيږي کنه رحمان بابا غ شعر دي کنه وی په مجلس د عالمانو بس نظر شي کو سوکان وی یا لوټه د صحرا د بیکار نه بیکار انسانم چې دی پاک مجلسونو کې کینی الله جل شانه به دې په برکت وی عالمان دي روحنايي د دې دنیا عالمان دي د تمام جهان پیشوا کو سوکلار غواړي خدای او هم رسول ته عالمان دي د دې لارې رهنما کیمیاګر به د کیمیا په طلب ګرځي همدمي د عالمانو د کیمیا په مجلس د عالمانو بس نظر شي کو سوکان وی یا لوټه د صحرا هر سړی چې رتبه نه لري د علم سړی نه دی حسدي نقش گویا زرحمان حلقه بگوش د هر عالم یم کو اعلی دی کو اوسط کو ادنا دغه لا سمانه پاتې شو یعنی عالم به اوچت مقام الله جل شانه ورکړي دي به د قیامت ورځ چې کنه یو به عالم راشي یو به عابد راشي بزرگ سړی وي الله به دې بزرګونه کمال ته وي ز جنت ته عالم بم روان شي وته وي تو درېګه ته مزه وي تو درېګه ته مزه شفاعت کوا شفارس کوا د چا چې ته شفاعت او شفارس کیسه د بشاره بغم جنت ته بوزي پولیس ما ته بیا وای د چا چې ته شفارس او شفاعت کې دا هغه به موږ ستا په شفاعت او شفارس باندې جنت ته بوزي وی دې نیک سړی لچ دنیا کې چا ګیلاس وبم ورکړي کا او د محشر وسی او دا ګیلاس وب چا ورکړي نو دی په دوزخ ته روان کړي فرشتي به ونی سي وی دې به نیک سړی आवाज ورکړي چې پلان کیا دنیا کې بدل ګیلاس وب درکړي به پلان کې مقامان اوس دوزخ ته روان انسان مدد مې وکا دا عالم یا د کمل دیندار دی بدی الله ذات اړخ متوجی شي چې ربا د ګیلاس وب څه جواب ورکم ګیلاس وب څه شي چې د عثمان دغه بدل غواړي الله ورته نه ګلاس وبه تا سره احسان کړی دی بوې د دې د برکت جنت ته بوزان انسان چې څوک په مدرسو خرچو کی په طلبو خرچو کی په دینی ادارو خرچو کی دغه بس مقام تاسو څه خیال دی چې په ګلاس وبه دا مدرسې چې چلی دا حکومت نه چلی کنه نو سره حکومت مرسته کوي نو ورته بل معاف کوي ور کوي نو ورله یو وخت امداد چلی کنه مونږ خوش قسمت یو یقینا لته دا د رب کرم د چې زمون حکومت ته دانی دی والا کړی ګینه زموسته قسمت بسر خوړلې یقینا ډیر غټ خیر خوا بختور انسان دی چې داغه پیسې ټکا مدرسې والا قبول کړي په مدرسه کې ولګي دا غزمه مدرسه کې استعمال شي دا هغه وبه مدرسه کې استعمال شي ما تاسو ته وی کنه چې په طالب علم باندې یو درهم خرج کی یو درهم نو په یو درهم د احد د غر د سونه برابر اجر دی اوس چې یو کس مدرسې لازمه کور کی زی ور کی امداد کی غیله الله کوم مقامات ور کوي تو علماء خیال ساتي دغه باندې خرچیو کی نو دا وګوره دا مخلوق الله په دوه قسمه پیدا کړی دی یو داسې چې نیک لارو کې رکاوټ هي مفاتيح الشر ورته حدیث کې ویل شوی دی او یو داسې چې مفاتيح الخير دی نیک لار کولاوي دغه مفاتيح الخير چې دي د دوی الله رجحان د ذهن د محبت د زړه د مینې د غي د مال دا ټول الله نه کلاره تکړي نیکان ورخته کړي دا خوش قسمته سعادتمند خلک دي اخیری خبره کوم د تجي نن د مجلس کې ډېر ماشاء الله فاضلات دي ډېر الکان دي ختمونه دي د قرانونو
د دې مور پلار له چې څوک څومره خوشحالي ورکي هغه کمه ده، د خوشحالۍ او زیری ورکي هغه زیری کم دي، د بیان نه بار دي. خو څومره چې د دې بچو حصه ده د دې نه زیاته د مور پلار حصه ده. بچي خو نه پیږي په ګټه تاوان، مور پلار وسره اړه خوړلي. ځکه حدیث کې وایي چې حافظ قرآن مور پلار ته به داسې تاج ورپسرېږي چې د هغې رڼا به د نمر د رڼا نه زیاتې. حافظ ته ورې نه ورپسرې غونډړه خو دی خوړلی دی، زیات کړه خو دی کړی دی، دی ورسره پکې شامل دي. هغه بچي به وي زما پلار څنګه سخړی دی، ټول واړه لوبې کوي او دې ما ته وایي چې قرآن راواله، ټول واړه چکرې وایي دې ما ته وایي چې مسافري کوه. دې بچی ته پته ولګي چې هوښیار صرف زما پلار و، دې بچی ته پته لګي چې هوښیار صرف زما پلار و. او دا د مولوی فهیم صاحب رحمت الله علیه وفات شو، هغه فرمایل د اسلام آباد اجتماع کې مونږ طالبانو وی کو د خپل سرمنې د جسم نه پجندونی لري کې کنه او مور پلار لته سپلې جوړې کې د مور پلار د دې یو احسان بدلن نه ځای ورکولې چې مدرسو ته راوستي. د دې نه غټه خبره کېدی شي نشي کېدی. اوس دې ماشومان ته تاسو وګورئ د چا بچو چې دا سبقونه نه دی ویلي هغه د دین سبق حاصل کې، عبرت حاصل کې، خپل بچی نه کمل کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د محشر میدان به یو کس براشي عام جټ سړی وي چې عملنامه الله ورکی کنه دې حیران شي چې رب دې کې حفظونه، جهادونه، تبلیغونه دا د کوم ځای نه زه خو عام سړی وم، ما ته ګوره زما سر ته ګوره دومره لوی مقام ته ګوره. دې به الله ته وایي یالله دا د کمیراله الله به ورته وایي وي دا ستا د بچي د برکته موږ ستا له دا مقام درکړو. په خپله خو زمیندار وي، په خپله خو کلکار وي، ترکاڼ وي، لوار وي، بچي د عالم کو هغه ته نه دا سلسله جاری کړه او موږ ټول ستا کاتې ته راواچول هغه ته او تا ته. دا به د مورم نصیبوي، دا به د پلارم نصیبوي ان شاء الله. حدیث داسې دی ان الله لا يرفع درجه عبد صالح في الجنه، الله به د یو نیک بنده درجه ډیر اوچت کړي. دی بو یا رب ان لی هذا، رب دا د کمی دومره بر لاړه او دی به استغفار ولدک لک، ستا بچی چې دا لکه اعمال کړو د رغي برکات دي. خپل بچی نه کمله کې ما اغي سره بد کوي، مزان سره کوي، دا دنیا تیریږي، پار څنګه تیریږي. او الایمان الحمدلله د ټولو نه خو اچي خو خوري خو بسون کیږي. نو څنګه بچو سره بد کوي کړه او بیا اخرت مسلې ګوري والله کو غبیا په بل سګيږي بغیر د نیک اعمالونه نه رشتہ چلی نه تعلق چلی. حدیث کې دي کله سړی مړ شي د عمل نامه ټپ شي صرف درو کسان عمل نامه چلی ذاته پکې یو ويم اي کې یو دادي ولد صالح نیک اولاد د پری خو دل تمړ شو استعمال نامه بشرتم نه بنديږي، استعمال نامه به نه بنديږي، تا پس اعمال در رواني قبر کې وپروتي. الله دې زمون ټول بچي علماء کی والله دې دا اداره کامیاب وساتي او الله دې دا روز پر روز نورم په ترقې کی او دې مولوی صاحب لدی الله مزید توفیق ورکړي، داشته توفیق او داشته خدمت ته الله قبول کی او دا د علاقه باندې ګوره در رب احسان دی. یقینا د ټول علاقه باندې دا در رب احسان دی چې دا سوي ادارې پر کې شری. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. مستقل دعا به اخره کیږي. سید